कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान। नारी वहाँ warga bas warga mukabela hoga हलकम बोल दे ची दुनिया नरमान दे बोल नको हलकम बोल दे ची दुनिया नरमान दे बोल नको ओ जमान स्पिन सूर्य दस्ता दबिले तो नको नारे तकबीर नारे तकबीर कल्बी मुफ्ती जिंदाबाद कल्बी मुफ्ती आयोता bas tu Shabira bas tu warga बस कल्बी मुफ्ती जायोता समझा यार الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة صدق الله العظيم जनाब सदर मोहतरम डेर ग्रान जनाब अहमद वली खान मोहतरम जनाब आफ्ताब खान शेरपाव जनाब अमीर मकाम साहब मीर हैदर खान स्टेज बादनास कामी बाशरान जमा डेरो मोहतरमो डेरो कदरमंदो जल्मो ज़वानानो स्पिन पोशो स्पिन गिरो और इस्लाम सरशिंदलो लमा रुणो खैंदो जब दगे कामयाबी जलसे तासुटोलता और खास तौर बांधे जनाब अहमद खान वलीता दे इंतखाबात हो दे कामयाबी मुबारक वर्कौम तमाम मोहतरम उर्दो तमाम मोहतरम उर्दो जमीयत उलमाए इस्लाम ददगे फितने खिलाफ दतेर और नस्र कालो नज़ात को फ्रंट लाइन बांधे जंग खड़े दा और याद उसाते चार सदे मलगरो देशनगर गैरतमंद पुख्तनो चिंदल अहमद वली खान वलारदा चिदे जमुंग द तरफ न इस कमी महसूस न की और इंशाअल्लाह अजीज दाशनगर बा
احمد ولی گٹی کفتے کو انشاءاللہ ماورو ماورو من چکم فتنے سر مقابلہ دا دا بظاہرہ باندے بظاہرہ باندے یو لیونی سر مقابلہ دا و دغ لیونی پس رستو امریکہ دا دے پس رستو یہودیان دی دے پس رستو قادیانیان دی دے پس رستو دے انڈیا را دا اور ددی پر سازش باندے پاکستان کے دے پاکستان دے خاتمے سازش دے پارے را لے گئے رونو نندا ٹولے پاٹھے پیو زیدی صرف دے دے پارا چرازے چھ دے ملک دماتولو بین الاقوامی سازش ناکام کو اور ددق سازش ظاہری ڈول گئے اغم ان کو مخ کے عمران خان پر صورت کے دا تخبر سوچو کا نعرہ تکبیر اشنغر پختانو چې نمونه غلط علی سړی پیژنې کړه خپل محترم مولانا صاحب جواب په اشنغر پختانو ورکوي هغه سړی څوک دی کوم شادو لمو دے عمران خان کو مقابلے کے ڈکر سڑا پیدا ہے زماروڑو کم ووٹ چپا 2018 کے دو اخلاق کھڑے ہو من اشنغر تا مردان تا پیخور تا کرنے تا اغا ووٹ حق بیا واپس راوڑ اور انشاءاللہ العزیز دیزل اغا ووٹ نش اخلاق کولے دا قوم با خپل فیصلہ خپل کئی تمام محترم ورنو الیکشن پر سنجیدگی کی گی تا سنجیدگی دنیا تا معلوم دا تا دا اسمبلی نے استعفا کرے دا پر کم اسمبلی باندې جتا تکلی دی او تا تیرا آوت ہے پر کم مخ باندې بیا آگے اسمبلی تا ورزے پر کم مخ الیکشن کوئے خلق سر ٹوکے کے اور کزان سر ٹوکے کے جماورونو کم سڑائے اور کم پارٹی جاگہ دا ووٹ پا حوالا دا سیاست پا حوالا دا سر سنجیدگی نلری ملک ہم ٹوکے بولی قوم ہم ٹوکے بولی پارلیمان ہم ٹوکے بولی جمہوریت ہم ٹوکے بولی لمعیشت سر ہم لوبی کئی لغریب سر ہم لوبی کئی سڑائے دا دے قوم دا عزت منو خلقو دا ووٹ مستحق کرد دے دا سو ہوا ہے سندھ بدائے دا غیرت مندو خلقو دا ووٹ مستحق کرد جماع محترم ورنو دا حقا سڑائے دا چیدبا درنے کولے آبا درنے نوے آبا مجرے وے مجرو تبے درنوے لا اس آزادے خبر کئی
زه ورته ازادي نه وایم دا اوارګي ده قوم ته دوباره اوارګي ورکول او اواره معاشره پیدا کول بې مور او پلار معاشره پیدا کول مادر پدر آزاد معاشره جوړول دا پښتون قوم د پښتو له پت نه وباسي د پښتو له عزت نه وباسي د دوی پښتو تهذیب او د دوی تمدن ختمول غواړي او دا صرف زه په سټیج باندې زباني خبره نه کوم شنغر خلکو د دې مشرانو ما ته په خپله ویلي دي د دې نمایندګانو ما ته راغلي دي او ما ته یې ویلي دي چې د پښتنو سیمه د پښتنو په سیمه کې د مذهب جرړې جوړې دي او د مذهب دغه جوړې جرړې که څوک راایستلی شي نو د عمران خان نه زیات موږ سره بل مناسب سړی نه و دا خبره ما سره کړې دي ما ته یې ویلي دي چې مولوي صاحب موږ د انجیوز له لارې نه 15 کاله محنت کړې ده موږ په دغه منطقې کې نوی نسل هغې مذهب سره تعلق ختمول غواړو او بیا به یهودیان زموږ امداد کوي موږ ته به ډالر رالیږي موږ ته به پیسې رالیږي مولوي صاحب دا پیسه به لارې لارې او کوڅې کوڅې ته رسي دا پیسه به ستا جومات ته رسي ستا ملا او امام ته به رسي او ته به تنها پاتې شې نو ما ورته ویل ما دا چیلنج قبول ده او الحمدلله هغه اربا او ډالرې هغه کروڑا او ډالرې د برطانیې پیسې د یورپ پیسې د یهودو پیسې چې نن په الیکشن کمیشن کې غلا راووتله او هغه غلا پې ثابته شوله غلا یې میدان ته شوه موږ د اربا او ډالرو ته شکست ورکړی ده مولا شکست ورکړی ده امام شکست ورکړی ده جماعت شکست ورکړی ده پښتون شکست ورکړی ده او نن به انشاءالله العزیز دا ثابتو چې موږ به د سیاست جنازه د پاکستان نه وباسو د پښتونخوا نه به وباسو د شغر نه به وباسو داسې سیاست پښتون نه قبلوي مسلمان نه قبلوي اسلام نه قبلوي او وایي زه ریاست مدینه جوړوم او ظالمه ریاست مدینه نه جوړې ستا په خوله ریاست مدینه داسې ښکاري لکه لوچ لغړ انسان په روډ باندې ولاړي په غاړه کې کتبه اچولي و خلکو حیا وکئ حیا وکئ دومره قمقل خدای دی यहूदियों के जो यार है गद्दार है गद्दार है यहूदियों के जो यार है गद्दार है गद्दार यहूदियों के जो रिश्तेदार है गद्दार है गद्दार है ताइब के फरमान पर जान भी कुर्बान है मौलाना के ऐलान पर जान भी कुर्बान है او سرونو چاکمه خبرې مون کولې خلق به وې دا مولوي صاحب هسې الزامونه لګوي نن دنیا زموږ دعوې قبوله کړلې نن الیکشن کمیشن زموږ دعوه قبوله کړله نن د پاکستان عدالتونو زموږ دعوې قبوله کړلې نن پارلیمنت زموږ دعوه قبوله کړله او بل خو یې لا پرېږده په ایوان صدر کې خو ستا صدر لا ناسته الوي صاحب خو ستا صدر ده بل ورځ بیان ورکړه چې د خلاف هېڅ سازش نه ده شوی ستا خپل صدر وایي چې عمران خان خلاف سازش نه ده شوی دا یوه بله خبره کوي چې عمران خان حواس باخته شوی ده دا زه نه وایم دا ستا صدر وایي چې عمران خان حواس باخته شوی ده درېیمه خبره چې د خپلو خبرو جواب به په خپله کوي زه د هغه خبرو جواب نشم کولی دا د ده صدر وایي دا زما د پارټۍ خبره نه ده اوس به دغو لیونیو ته ووټ ورکوو دغه لیوني به بیا اسمبلۍ ته لېږو اخر دا ملک د لیونیو ملک ده دغه سړي ته ووټ ورکول دا د پاکستان په تباهۍ کې ځان شریک کول دي په دې ملک کې ستا تمامې ترقیاتي منصوبې ودرولې
سی پیک تا جام که منصوبې د فریز کړلې د چا په وینا دې وکړلې ما ته پته ده زه بین الاقوامي سیاست یو طالب علم یم امریکې واضح طور باندې خپل معیار قایم کړ چې سی پیک ملګری هغه به د امریکې دشمني او چې سی پیک مخالفي هغه به د امریکې ملګری نو نن په دغه وخت کې سی پیک منصوبه چا جام کړې ده مونږ جام کړې ده که ده جام کړې ده مونږ خو راوړې وه وروڼو لنګور او موږ تاسو ته خبر یو مولانا صاحب محترم ته هغه بل نوم نه دی اخیستی د هغه مداري صاحب درې څه کړي دي په درېو څه کېږي هغه نومې والے بیا والے دې ډېر ښه پېژندلی دی ما ته یو خبره را یاده شوله دا عجوبه جوړې ده چې دا نن سبا یې تاسو وینئ عجوبه جوړې سره یو ځای شوي دي پلار یې خپل بچي مور له ورکړل او ښځه یې خپل بچي پلار له ورکړل او دا زما او ستا د بچو غم وخوړلی ده عمران خان خپل بچي مور ته وسپارل هلته په ګرجو کې ناست دي د یهودو په عبادتګاهونو کې ناست دي او دا پیرلي هغې خپل بچي هغه زاړه پلار ته وبخل او دوی دواړه لګیا دي ستا او زما د بچو غم کوي دا به ستا او زما قیادت کوي دا به ستا او زما د ملک مشري بدقسمته تاریخ په دغه شپې لیکي چې د پاکستان د تیرو دغه یو څو ورځې هم په پاکستان تېرې شوي دي چې دغسې خلک پاکستان مشران الله دې د دغسې مشرانو نه پاکستان وساتي چې کله حکومت راغی تاسو ولیدل چې خپل اقتصادي مشیر یې د امریکې نه راوغوښت قادیانی و دا خبرې مو هېرې شوې او بیا چې خلکو شور و غوغا وکړله بیا یې لرې کړ او دا بیان به ورکاو وایي زه خو یې لمونځ ته مخکې نه ودروم اقتصاد په ټیک کوم څه خبره ده که قادیانی پاکستان کې زما مشر وي خو خلکو وتښتاو پرې نه بیا هغې نه پس په برطانیه کې یو تنظیم ده کنزرویټیو فرینډز آف اسرائیل CFI د لندن میئر دپاره د ده هغه زوړ ووښی مسټر زیک سمیت ولاړو په مقابلې کې یو پاکستاني نژاد مسلمان ولاړو د خپل یهودي اوښي دپاره کمپین دپاره د اسرائیلو د ملګري دپاره کمپین ته لندن ته نه وتلی نو ته کنزرویټیو فرینډز آف اسرائیل نماینده ووټ دپاره برطانیې ته تللی وې او تاسو ته ووایم ځان په خبر کړئ درې څلور ورځې مخکې د برطانیې نوې وزیر اعظم چې هلته اوس نوې منتخبه شوې ده هغې یو تقریب وکړ او په تقریب کې د دغه CFI حمایت اعلان وکړ نو د امریکې د برطانیې وزیر اعظمه د عمران خان او د مسټر زیک د مشترکه پارټي وده په دنیا کې او موږ دلته د پاکستان لیډر جوړو څه خو ځان خبر کړئ کم از کم او بیا اوس تازه دا تقریبا
میاس پنوی شوی اوس مزدور شپو کې په امریکا کې په لاس انجلس کې یو کونسلر ولاړ ده هغه قادیانۍ ده او هغه قادیاني دپاره د دې ځای نه یو بیان ریکارډ کړ ویډیو بیان ریکارډ کړ چې دا حمایت زه کوم او تاسو انجلس خلکو دله به ووټ ورکوئ دا قادیانیان ستا د تره زامن دي ما خیال د ستا د مور په نسب کې دي انشاءالله ماماګان دي دي زما ورونو مونږ د خلکو سره اسې ورانه نه ده मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं मैं यूं ही दस्तो गरेबा नहीं जमाने से मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं जद पे जन्म कसूर देने पे जन जद पे जन्म द लॉस एंजलस से रावाखला डी चौक पोरे पे जन्म उस वाय जमा वीडियो गाने जोड़ करी थी कसूर देना पेजनी जद पे जन्म लबनी गाला तर तलबी पोर दे पे जन्म इंशाअल्लाह अजीज तदे खिलाफ वो मैदान क्यों دا جنگ به انشاءالله العزیز مونږ په یو قومي جذبې سره لړاو کوو او انشاءالله دا یو تجربه ده الله مو امتحان اخلي په دې امتحان کې ځان کامیاب کې او انشاءالله دا ټول اتحاد حکمران اتحاد پی ډی ایم دا په دې وخت کې یو قومي یکجهتي نوم ده او ایمل خان په دغه حلقه کې زموږ نماینده ده انشاءالله داسې به ووټ ورکوئ لکه گوهر شاه مونږ ته جوړ ورکړو قائد تیری جرأت کو قائد تیری جرأت کو قائد تیری سیاست کو سیاست حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی زما ورونو زه چې په دغه خاوره باندې ولاړ یم دغه خاورې سره زما تاریخ تړلی ده دې خاورې نه د فرنګي خلاف جهاد اعلان شوی ده د دې خاورې باچا خان پیدا کړی دې خاورې عزیرګل باچا پیدا کړی دې خاورې ترنګزو بابا پیدا کړی او انشاءالله مونږ د هغو حلال المسیان یو انشاءالله جنگ وکړو د آزادۍ جنگ دا زمونږ میراث ده ستا میراث خو غلامي ده ستا میراث خو اوارګي ده ته به په اوارګۍ او په غلامۍ خلکو ته څه ازادي ورکوې نعرہ تکبیر قائد جمعیت قدم بڑھاؤ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ انشاءالله العزیز وعده به راسره کوئ چې وفا به کوو انشاءالله دغه وحدت دغه معاهده دې کې به پارټیو فرق نه کوئ بس دغه یو نماینده د ټولو په شریکه دا زمونږ د ټولو یو مشترک جهاد د دې وطن د ازادۍ دپاره د دې د قوم د ازادۍ دپاره د دې مستقبل د ازادۍ دپاره د دې د بچو د ازادۍ دپاره د دې د نسلونو د ازادۍ دپاره که خدای کول انشاءالله العزیز دا سفر به جاري وي او جاري به وي او انشاءالله تر هغو پورې به جاري وي چې مونږ منزل ته ځان ورسوو الله زمونږ مل شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نعرہ جواب رکھے قائد کے فرمان پر جنگ بھی ممکن ہے قائد کے فرمان پر دعاو کې ورونو محترم صاحب دعاو کې او بیا به انشاءالله ټول فارغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله. کیونکہ اللہ پاک صاحب